څلور فرض دي. مخ د خپلو حدودو پورې وینځل فرض دي. لاسونه سره د څنګلو وینځل فرض دي. د سر څلورمه حصه مسح کول فرض دي. پې سره د ګیټو وینځل فرض دي. اودس کې 14 سنت دي. د اودس نیت کول سنت دي. بسم الله الرحمن الرحیم ویل سنت دي. لاسونه سره د مړوندونو وینځل سنت دي. مسواک کول سنت دي. خولې ته 3 پیرې اوبه اچول سنت دي. پوزې ته 3 پیرې اوبه اچول سنت دي. د غونډ سر یو پیره مسحه کول سنت دي. د ګیرې خلال کول سنت دي. د لاسونو د ګوتو او د خپو د ګوتو خلال کول سنت دي. د غوږونو مسحه کول سنت دي. پې در پې اودس کول سنت دي. په هر اندام 3 پیرې وینځل سنت دي. په ترتیب سره اودس کول سنت دي. په اودس کې 15 مستحبات دي. په اوچت او په پاک ځای کېناستل سنت دي. قبلې ته مخ کول سنت دي. په اودس کې د بل نه مدد نه اخیستل مستحب دي. د سټ مسحه کول سنت مستحب دي. د اودس نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم او د اودس نه پس استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه ویل مستحب دي. په اودس کې 9 نواقص دي. د غټو بولو یا د وړو بولو کولو سره یا په دې دواړو لارو د نور څه وتلو سره اودس ماتیږي. د شانه په ریح وتلو سره اودس ماتیږي. د وینې یا د نو بهېدو سره اودس ماتیږي. په اوده کېدو سره اودس ماتیږي. په بېهوشه کېدو سره اودس ماتیږي. په ډکه خوله کې کولو سره اودس ماتیږي. په اودس کې په دومره تیزه خاندلو سره چې خواته کسانې واوري اودس ماتیږي. په اودس کې 15 مکروهات دي. په ناپاکه ځای کېناستل مکروه دي. په اودس کې 15 مکروهات دي. په ځای باندې کېناستل مکروه دي. په اودس کې د دنیاوي خبرې کول مکروه دي. په اودس کې په مخ باندې په تیزه اوبه اچول سنت مکروه دي. په اودس کې په ښي لاس باندې پوزه پاکول مکروه دي.